الله الرحمن الرحیم. شپږم اعتراض د مسلمانانو په نیز ښځه ناقص العقل ده. د مسلمانانو په نیز ښځه ناقص العقل ده. د ښځو متعلق چې څومره اعتراضات ملحدین کوي دا د فیمینزم د فلسفې په بنیاد باندې کوي. یو حدیث باندې دوی اعتراض کوي چې راوي کې ښځې ته ناقص العقل ویل شوی دی. نو موږ ورته وایو چې دې نه څه د اردو او د پښتو ناقص خو مراد نه دی که نه چې خراب، نو دا هېڅکله دا نه دی مراد. د نه مراد څه دی؟ د تعداد کم دی. څه کمیت مراد دی، کیفیت مراد نه دی. جواب: ملحدین د حدیث په پوهېدو کې غلطي کړې ده. دوی د ناقص نه د اردو او پښتو ناقص مراد اخیستی دی. د کوم مقصد او مطلب ابدار کېدل، حالانکه حدیث کې د ناقص نه مراد د عربی ناقص مراد دی، کوم چې مقدار او تعداد په باره کې استعمال شوی دی. دواړو ناقص کې فرق د کیفیت او کمیت دی. یو حدیث کې دوی ته ناقص الدین ویلي دي چې د ناقصاتو نه مراد په ښځو داسې ورځې راځي چې دوی په اعمال نشي کولی، دوی نموز کولی شي او نه روژه نیولی شي. نو د دې حدیث مبارک ابو داود شریف ذکر کړی دی. شاباس. ما رأيتم من ناقصات عقل ولا دين. قالت وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين شهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي. نبی علیہ السلام فرمایلی چې ښځې د عقل او دین په باره کې د نقصان والا دي. نو ښځې د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو چې زموږ د عقل او دین نقصان کوم یو دی؟ نو نبی علیہ السلام ورته وفرمایل چې د دوه ښځو ګواهي یو سړي برابر ده. دا د عقل نقصان شو. ګوره دوی په دې اعتراض کوي چې د دوه ښځو ګواهي ولې د یو سړي د مصیبت نه خلاصي کړي دي. نن سړي ګواهي نشي کولی، کولی شي نه شي کولی. ته خو نن سبا د چا ګواهي وکړه چې والله سرمن دی وباسي. بل د ښځو تعلق د کور سره دی. څه شی دی؟ د کور سره دی. هغوی د معاشرې د تجارت د کاروبار ته ضرورت نشته دی بولي صاحبانو. نو ځکه ته دا بوج یې ته سپکړی. ګواهي بوج دی که نه دی؟ تاسو نه تپوس کوم. ډېر غټ بوج دی. یقینا خپل مرګ ته غاړه یې غوښتل دي چې ته د یو ظالم خلاف ته څوک یې ګواهي ته راپاڅېږي. نو ښځه کې دونه پاور شته، سړی نه شي کولی. نو هغه بوج یې ته کم کړی دی. نو دا خو د ښځې سره څه شی دی؟ احسان دی که نه دی؟ دوی به دا وایي چې و ښځې لکه نو ته خو راشه احسان یې ورسره کړی. ظالمانانو تاسو به د اسلام د حسن ته ګورئ. تاسو به سوچ او غور او فکر کوئ چې دا حسن د اسلام دی چې ښځې نه بوج کم کړی دی، او تاسو به دې باندې اعتراض کوئ. مولوي صاحبانو او د دین نقصان دا چې کله روجې نیولی شي او کله یې نشي نیولی، او کله مونځ کولی شي او کله یې نشي کولی. د قضا شو روجو به قضا ګرځوي او قضا شوي مونځونه ورته معاف شوي دي او ثواب ورته ملاویږي. څونه احسان یې ورسره کړی دی. نو دې کې د اعتراض څه خبره ده؟ بل موږ عقلي جوابات ورکوو. د عقل د ناقص کېدو څه وضاحت دی؟ د هغې وضاحت وکړه. د دوه ښځو ګواهي دی، یو سړي د ګواهي برابر ده. په دې کې هم کمیت او مقدار کمیت مراد خراب نه دی. څه شی دی؟ خرابوالی پکې نشته دی. صرف کمیت مراد دی چې تعداد یې کم دی. دلته کیفیت مراد نه دی، ځکه چې دوه اعداره د یو صحیح برابر کېدی نه شي. دوه خرابې مڼې یا لس خرابې مڼې یا لس خرابه مونه د یو روغ ام او د یو روغ میوې برابر کېدی شي، هېڅکله نه شي. په سل جمع کوي. کریټ د دې خوا ټول خراب وي، مردار دې پراته وي، او یو دې صرف یو سیو دې خوا روغ پروت دي. تاسو به چاله ترجیح ورکوئ؟ هغه یو لا هغه خراب دي که نه؟ نو اعدار دا نه دي مولوي صاحبانو. ښه شاباسیان. نو مطلب دا دی چې دوی د مراد مقدار دی چې دوی مقدار کې د سوړو نه کمې دي. په مغرب په معاشره کې وګوره، هلته خو ښځه صرف د جنسي تسکین لپاره استعمالولی شي. ښځه صرف د جنسي تسکین دپاره، د خپل خواهشو دپاره. او هغوی څه کوي؟ ښځې نه وینځه جوړه کړې. څه کړې؟ ښځې نه وینځه جوړه کړې ده. مولوي صاحبانو اسلام یو فطري مذهب دی. د ښځو د کمزورتیا خیال یې ساتلی دی. اسلام چې کوم بوج په سړي باندې ایښی دی، د هغې نیم یې په ښځه باندې دپاره د اسانتیا په دپاره چې شابه چې دې سره چې ښځې ته په دې کې اسانتیا وي. شریعت هر چا ته خپل حقوق مقرر کړي دي. مولوي صاحبانو د ښځې خپل مقام دی او د سړي خپل مقام دی. دوی خو د ښځې د اشتهارګاه د شوی مغربي معاشره د ښځې نه اشتهارګاه جوړه کړې ده که نه ده؟ که